اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. والذين كفروا بآيات الله برا وما أنتم بموجزين في الأرض. تخویف ذکرو یرا ورکول نو دا هم والذین کفروا بآیات الله دا هم داخل دے په تخویف کې. هر کله چې مخکې توحید او باس بعد الموت ذکر کړو نو په دې آیت کې تخویف شدید ذکر کړي. ځکه چې دلته کې یئسو من رحمتی دې سره اشاره ده چې د جنت نه محرومه کېدل او عذاب علیم سره اشاره ده دخول د جهنم ته. نو دا شو تخویف شدید. والذین کفروا بآیات الله او آغا خلق کفرو چه کفر وکړو بآیات الله ہدایتونو د الله نه. آغا خلق چه انکار وکړو د آیتونو د الله نه ولقائه او د الله د ملاقات نه. چې دو خبرو انکار وکړو.
یو د آیات الله نه او یو لقاء الله نه، د الله د ملاقات نه هم انکار یو کو. ځکه چې د هغوی دا هم عقیده وه چې پس د مرګ نه دوباره ژوند نشته دی او حشر او قیامت او جنت او جهنم دا ټول هسې خبرې دي. د هغوی دا خیال. والذین کفروا بآیات الله ولقائه، هغه خلق چې کفر وکړ د الله په آیتونو باندې، ولقائه د الله په ملاقات باندې، اولئک یئسوا من رحمتی، دا خلق مایوس دي من رحمتی زما د رحمتنا، دا زما د مهربانۍ نه مایوسه شوي دي، وي دا نا امیده شوي دي. نو چې نا امیده شوي دي نو مطلب دا دی چې دا د جنت نه محروم دي. رحمت نه مراد دلته جنت دی. واولئک لهم عذاب علیم، او دغه خلق دی چې دوی د پاره عذاب علیم دی. او عذاب علیم سره اشاره ده دخول د جهنم ده. فما کان جواب قومی، نو جواب د قوم داغي. فما کان جواب قومی دې کې اشاره ده عناد او تکبر دی هغوی ته، یعنی قوم د ابراهیم علیه السلام چې هغوی سره هیڅ هم جواب نو، غیر جوابي جواب ګڼه. اسی یو نامعقوله خبره چې وه هغه یې جواب ګڼه، چېرې دا موږ جواب ورکوله. نو د دې وجې نه یې وویل شلل جواب قومه. فما کان جواب قومي، نو جواب د قوم داغي، الا مگر دا خبران قالو قتلو چې او وجنای او یاوی او وجنای دیلا. مړې کې سړیا اسی دینه نخلاصي ګوري، دا اوس جواب دی. د دلیل خبره خو خلق په دلیل سره کوي، ثبوت سره کوي، او د دوی جواب څه دی؟ الا قالوا مگر دا چې دوی وی اقتلوه او وجنای دیلا، قتل کای دیلا، او حرقوه یا وسې دیلا. لکه بل ځای کې الله رب العزت فرمایي، سوره انبیاء دی غالبا، چې حرقوه وانصروا آلهتکم، اوسې ځای دیلا او خپل د معبودانو مدد وکئ. دا خدای للوان چې جوړ کړي که نه، معبودان خلق ساتي دې دپاره، معبود ساتي دې دپاره چې زما مدد وکئ، او د دوی خیال دا دی چې د دوی مدد وکئ. او د مشرک دا مازغه چې دی که نه دا خراب شوي، او د دماغو سره سوچ نه کوي، د معدې سره سوچ کوي، خېټې سره سوچ کوي. نو خېټې سره سوچونه کله کېږي؟ فما کان جواب قومی، نو جواب د قوم داغي مگر وی هغوی اقتلوا قتل کئ دیلا، او حرقوا یا وسې ځای دیلا. فانجاه الله من النار، نو دا منځ خبره نشته دی، دوی باندې عمل وکړه د سزولو باندې، ډېر سرته اورې بل که او دی پکې وغورځو، نو الله رب العزت نجات ورکوله. فانجاه الله من النار، نو الله رب العزت نجات ورکا غیلا د اور نه. هغه سوره انبیاء کې دی بیا. او دومره حنیفو چې د هر قسمه طرف نه بالکل نا امید و، یو الله رب العزت طرف ته امیدونه وابسته کړو، یو الله ته ځان سپارلی و. کینې دغه وخت کې جبریل علیه السلام هم راغلی دی، څه وخت چې ورته وغورځو. نو حدیث پاک کې راځي چې جبریل امین ورته ووایي چې یاره څه د مدد ضرورت، نو هغې وایي چې او مدد شته ضرورت، لیکن اما الیک فلا، ستا نه چې زه به تا ته وایم چې ته زما مدد وکوې.
بیا الله رب العزت برای راست دغه شانتي مدد وکړو خپل بغیر د واسطې د فرشتې نه. قلنا یا نارو کونی بردا و سلاما، اے منگا ہوئی اے اورا یخشا گوری اور خو مخلوق دا اللہ دے کنا خود اغیب پا مرزا بانی چلی گی. فما کان جواب قومی فانجاه اللہ نجات ورکا غیلا اللہ من النار دورنا ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. دی اقتلو سر اشاره دا قول دا پلار دا ابراہیم علیہ السلام دا او لآیات لقوم یؤمنون، بے شک پدے کے وی خام خایتون دی نخی دی قوم مومن دا پارا. دیر دلیلون دی اور دیر عبرتون دی بعض داغین دا دی چه کامل قدرت او تصرف چه دا دا اللہ رب العزت دے. دویم دا چه دا اور چه اونو دا دی اثر اللہ رب العزت ختم کا. دریم لرگی او خشاک چه سمرونو آغا سوزیدل او ابراہیم علیہ السلام بچ ولاړو پکی آغا نه سوزیدو. دا اللہ رب العزت قدرتو ندی، دا آیتو ندی. دارنگی موحدین دپارا تسلی د نجات وغیرہ سرا. وقال ان لما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم، دا لوی شجاعت اور بہادری بیانی کی د ابراہیم علیہ السلام. چی رستو دا بچ کے دلو نا چور نہ بچ شو نو صاف توحید بیان بیا شروع کو. دا دې دپاره چې څوک دا ونه وایي چې ابراهیم علیه السلام ویرېدو، بیا وروسته بیا هم بیا ښه زور شور سره شروع شو چې څوک دا ونه وایي چې دی ویرېدو خپل کار یې پرېښودوي. په آیت نمبر 17 کې رد په شرک بالعباد الصالحین باندې د دغه صورت، او په دې آیت کې رد په شرک بالعباد المفسدین باندې. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، اوے ابراہیم علیہ السلام انما اتخذتم بے شکا تاسو جو کری دی من دون اللہ ما سوا دی اللہ نا اوثانا معبودان مودت بینکم، دا پتاعت دا معبودان جوړ کړی دي تاسو پتاعت کی تابعداري کی، تاسو دغوی تابعداري کوئ. مودت بینکم د پاره د دوستانی په منځ خپل کې فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې، یعنی د پیرای او د مریدای تعلق دی، د استادای او د شاګردای تعلق دی او محبت دی، د تابع او د متبوع تعلق اور محبت دے په ژوند د دنیا کې. او د دې وجنا معبودان جوړ کړی دی یو بل. ثم یوم القیامت، بیا قیامت په ورځ باندې یکفر بعضکم ببعض، انکار به کی بعض استاسو ببعض په بعضو سره، ویلعن بعضکم بعضا، او لعنت به کی بعض استاسو په بعضو باندې. دا قرآن پاک کې ډېرو ځایونو کې راغلی دی دقسې قسم مضمون چې تابع به مطبوع باندې او مطبوع به په تابع باندې دو به یو بل باندې دقه لان تان کوي به اور یو بل ته به خیرې کوي قیامت په ورځ باندې. وما دلته ډېره یاري او دوستي او تعلق یې جوړ کړ دی، لیکن قیامت په ورځ باندې دا یو بل چې گمراہ کړي دي کنه، سپا کې پیران دي او سپا کې مریدان دي. پیران لګېدلي دي په خپله گمراه دي او دا مریدان هم گمراه کړي دي او دا ورپسې روان دي، محبت دی ورسره. څوک استادان دي او څوک شاګردان دي او محبت دی د یو بل سره. استاد هم گمراه دی او شاګرد هم گمراه دی، تابع هم مطبوع هم گمراه دی، تابع هم گمراه دی.
دلته خو یو بل پسې نظرانی شکرانی چورلی، لیکن سبا قیامت پر ورځ باندې یو بل باندې لان تان به وي. وَيَلَعْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، او لعنت بلیږي بعض استاسو په بعضو باندې. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، او ٹھکانہ ستاسو جہنم دے اور دے. وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، او نشته ستاسو دپاره څوک مددگار. فآمن له لوط، رستو د ابتلا بالنار نه د ابراهیم علیه السلام یعنی اور اغا ابتلا اللہ رب العزت فرمائل دی سورہ بقرہ کی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کله چې و ازماو ابراهیم علیه السلام لا د هغې رب په یو څو خبرو سره. نو دا مختلف ابتلاعات دي په هغې باندې. نو کله چې د اور ابتلا مخکې بیان شوه، نو اوس دویمه ابتلا، دویم امتحان، دویم ازمیخ د ابراهیم علیه السلام هجرت دی. دا سواد الکوفه ورته وایي، هغې نه حیران ته، بیا ارض مقدسه ته، او ورسره لوط علیه السلام هم دی، حضرت سارا د هغې کور والا هغه هم ده. او هجرت یې وکړه، بس لاړو خپل کور کلی پرېښوده. فآمن له لوط، نو ایمان اخکارا که اغیتا یعنی ابراهیم علیہ السلام تا چا؟ لوط علیہ السلام. ایمان راوړو نه ښه، ځکه چې ایمان راوړو سره دا شبه پیدا کیږي چې مخکې نو پکې ایمان، اوس ایمان راوړو. حالانکه دا پیغمبر دی او پیغمبر د پیدایش نه مؤمن وي، پیغمبر پیدایش سره مؤمن وي. فآمن له لوط، نو ایمان اخکارا که اغیتا لوط علیہ السلام. وقال، و فرمائل انی مهاجر الى ربی، ابراہیم علیہ السلام فرمائل دا وقف لازم لگول دے چے چرتا لوط لتا دی غاٹ سراؤنا لگای گورے خبر پورا شواغا. وقال، و فرمائل ابراہیم علیہ السلام انی مهاجر، مهاجر یمان ز ہجرت کون کے ما الا ربی، خپل رب طرف تا. الا ربی دا لی ربی اونوی، الا ربی ہوئی، ځکه چې په لی ربی کې دلالت صرف په اخلاص باندې، او په الا کې اخلاص سره دلالت دی چې مکان د هجرت به هم هغه وي چې کوم په امر د رضا د الله تعالی سره وي، د الله د رضا په امر سره چې کوم زی الله چې کوم زی خی چې هلته ځه دی هلته لاړ. نو دا مقصد په الا کې حل کېده، لیکن نه حل کېده، لی ربی دی کې نه حل کېده. نو دا د قرآن کریم اعجاز دی. وقال، و فرمائل انی مهاجر ز ہجرت کون کیما الی ربی، اخلاص سرا و هغه زیتا کوم زیتا چې زما رب غواړي. دا معنا شوه. انه هو العزیز الحکیم، بشک آغی یعنی اللہ آغی دے زبردست اور حکمت والا. اس سے کلا ازمیختون اللہ پاکو کی کہنا ابتلاعاتو کی، نو بیا اللہ رب العزت احساناتم کی، نو دا اس احسان کی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دا احسان بعد الابتلاء دیتا وائی خواہ، احسان بعد الابتلاء. منگا ورک منگا ہبک دیتا، منگا بخششو کو دی باندی دا اسحاق علیہ السلام، یعنی منگا بخشش کی ورک دیتا زوید دی اسحاق علیہ السلام. نیک و صالح اولاد دا دا اللہ رب العزت دیر لوی عطیہ دا اور دیر لوی بخشش دے. نیک او صالح اولاد دا عطیہ خداوندی دا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، منگا ورک دیتا اسحاق علیہ السلام. وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام. دی زوی اوالا ورکړه چې زوی هم منګ والا ورک، او بیا دی نسی هم ورکړه چې نسی هم منګ والا ورک. دا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ دا په صبر د ابتلاعاتو باندې
څلور نتیجې مرتب کیږي، د هغې ذکر دی. اول بشارت په زوی سره او په نسی سره. نو نسی دا هم د الله رب العزت د طرفه نه انعام دی او عطیه ده. او صرف دومره خبره ده چې زوی به اول وي، زوی اول دی، هغه د هغې اول ذکر وکړو، او نسی ورپسې دی، ځکه چې نسی به پیدا کېږي د زوی نه که نه، نو اول نمبر د زوی دی او بیا ورپسې نسی دی. او په نسبت کې فرق نشته دی، څنګه زوی دی دقه شانتې نسی دی، هېڅ فرق هم نشته دی. دا بله خبره ده چې هغه زوی نالایقه یي که نه، نو هغه بیا دا وایي چې دا خو جو زما دی، حالانکه دا د هغې نه، دا د نیکه دی. نو دې ځای کې بشارت یې په زوی او په نسی سره یې ورکړه. او د نسی په بشارت کې اشاره ده اوږدوالي د عمر د ابراهیم علیه السلام ته، ځکه چې موږ هغې له ورکړه نسی، نو مطلب دا دی چې نسی د هغې په موجودګۍ کې شاید نسی به ګوري که نه، نو چې نسی سړی ګوري خو عمر یې اوږد دی که نه. ووهبنا له اسحاق و یعقوب، منگا بخشش کے ورکا غیتا اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام. دا یو نوی، دا سی یو نوی چې منگا ابراہیم علیہ السلام له اسحاق ورکا بیا اسحاق علیہ السلام له یعقوب ورکا، دا یو ندی ویلی. دا یو ورکا چې منگا اول هغې له اسحاق ورکا او بیا هغې له یعقوب ورکا، یعنی دا زوی ورکا او نسی هم منگا هغې له ورکا. نو دې خبرې نه دا خبره معلومیږي چې په دې نسی باندې د پلار نه زیات حق چې دی هغه د نیکه دی. او نسی پلار دپاره انعام دا به وروستو وي، او نیکه باندې د الله رب العزت د طرفه نه عطیه او انعام چې دی که دا اول دی. وجعلنا فی ذریته النبوة. او دویمه نتیجه چې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې انبیا او آسمانی کتابونه خاص کړل. ابراهیم علیه السلام نه وروستو دا وروستو چې هغې نه وروستو څومره انبیا راغل دي، دا ټول په ولد ابراهیم کې راغل دي، د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغل دي. نو کوم سړی چې د ابراهیم علیه السلام هغې نه وروستو پیغمبري دعوه کړې ده او د هغې اولاد نه دی، نو دی دروغجن دی. د ابراهیم علیه السلام نه وروستو دا یو نقطې خبره ده، د ابراهیم علیه السلام نه وروستو څومره انبیا چې راغلي دي دا په اولاد د ابراهیم علیه السلام کې راغلي دي. او کوم سړی چې خپل نسل او خپل نسب ابراهیم علیه السلام نه نشي ثابتولی، دی دجال دی، دی دروغجن دی، دی نبی نه دی. لکه مرزا غلام احمد قادیانی، هغه دی وس ولګوي، هغه خپل نسب ابراهیم علیه السلام نه نشي ثابتولی. او ابراهیم علیه السلام نه وروستو د نبوت دپاره دا ضروري ده چې دا به اولاد د ابراهیم علیه السلام کې وي. او هغه کاته خلاصه شوې ده په محمد رسول الله باندې صلی الله علیه وسلم. هغې نه مخکې چې څومره هغه اولاد اسحاق د هغې په واسطې سره د ابراهیم علیه السلام اولادو، او نبی علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ذریعه سره د ابراهیم علیه السلام اولاد کې راغل دی. وجعلنا فی ذریته النبوة، منگا وګرځاو فی ذریته د هغې په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې نبوت، والکتاب او کتاب. دا احسان دی الله چې رستو نیک او صالح اولاد دغه شانتې جاری که نه، دا احسان د الله دی. وآتیناه اجره فی الدنیا. دا دریمه نتیجه ده، د دنیا بعض نعمتونه مراد دي، فراخی د رزق، کثرت د اولاد، او نیک ذکر په خلکو کې، او محبت د عامو خلکو، د عامو خلکو د طرف نه محبت چې هغوی ځان منسوب کول په ابراهیم علیه السلام سره. څلورم په آخرت کې د
جماعت د کامیابو اور د کامل صالحینو نه کېدل، دا هم د ابتلا نه رستو احسان دی د الله، دا نتیجه ده د هغه ابتلااتو. وجعلنا منگو گرزو فی ذریتی دی آغی پا اولاد کی النبوت پیغمبری والکتاب او کتابون هم وآتیناہو منگو ورکا غیل اجرہو اجر داغی فی الدنیا پا دنیا کی فراخی دا رزق، کسرت دا اولاد، کسرت دا مال، او دارنگی دی آغی نیک ذکر. اور اکثر خلق چی دی اغم منصوب کئی ځان ابراہیم علیہ السلام تا، دا دی محبت دی وجہ دا آغا انعام دی اللہ. دمرا مخاریز کا اللہ پاک دمرا وجاہت اور دمرا مرتبہ والا ورکر اللہ پا دنیا کی ہم و آخرت کے خوخام خادا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، او بے شک آغا دے فی الآخرت پا آخرت کی لمن الصالحین دا نیک کامل نیکانونا. ځکه چې د انبیا چې دي هغه کامل نیکان دي. ولوطا اذ قال لقومي، دا درېمه قصه ده جی د پاره د بیان د درېم قسم ابتلا، او هغه مصیبتونه دي چې په لوط علیہ السلام باندې او مخالفت د قوم د هغې دا لوط علیہ السلام باندې کوم مصیبتونه رال او مخالفت د قوم د هغې ذکر دی په طریقه د استهزاء سره، چې قوم مخالفت کو او مذاق و مسخرې و جوړولې ورسره، او طلب د عذاب یې هم کو. که ته رښتیا وایې نو عذاب ولې نه راولي موږ باندې؟ داسې قسم الفاظ دروغجنه چې نه راولي خو دروغجن یې ګڼه. اللہ اکبر. ولوطا اذ قال لقومی، لوط علیہ السلام منگا ولیگار کلا چه اوی اغی خپل قوم تا انکم لتأتون الفاحشہ، اے قوما بے شک تاسو خامخا فاحشہ ترازی، فاحشہ ترازی. ما سبقکم بها من احد من العالمین، دا دی هغه فاحشه مزید قباحت بیانولو دپاره یې راوړ دی، هغې ته اشاره ده. تاسې ناروا کار کوئ چې تاسو نه مخکې و په دې جهان کې هېچا هم نه دی کړی وی ظالمانو. داسې فاحشه داسې بې حیایي شروع کړ ده تاسو چې جهان کې داسې هېچا نه دی کړی وي تاسو نه مخکې، هېچا هم نه دی کړی وي. ما سبقکم بها، نه دی وړاندې شوي بها پدی فاحشی سرا من احد حصوکم من العالمین، د جهان والونا د تاسو ایجادو کوي. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، اوس دې کې ذکر د نور قباحتونو د هغې دی، او اول چې دی هغه تفسیر د فاحشه دی. دا اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ دا د فاحشه تفسیر دی. فاحشه سو بے شکا تاسو راتلل کوای الرجال نارینهو ته خپل خواهشات پوره کولو لپاره، او دا دینه مخکې چا نه دی کړی وي. وتقطعون السبیل، اور تاسو بندوای کټ کوای لارې، بندوای لارې. وتقطعون السبیل مراد ترېنه لارې لوټل، لارې شو کول او لارو نه بندول. او مسافر سره یې فاحشه کول په زور باندې، مسافر به لارې من روانو دو به کلک ونیسو، نو دا سبب و د شړلو د لارو چې دا لارې شړې شي او دا خلک وشړلی شي. او یا مراد ترنه وتقطعون السبیل، یا مراد د دینه قطع کوي نسل لا، نسل ختموي لګیا ہے په سبب دا پرېښودلو د زنانو. هغه تاسو پرېښودي دي، لازمي خبره ده چې دې سره نسل چې دا پرې کوی لګیا ہے، او خپل خواهشات چې دي هغه په غلطه طریقې سره پوره کوی.
وتاتون فی نادیکم المنکر، اور راتلل کوي تاسو راځي تاسو فی نادیکم په مجلسونو خپلو کې المنکر بدو کارونو ته. دا لفظ نادیکم المنکر دا عام دی، شامل دی فاحشه کول د خلکو په وړاندې، یعنی داسې یو بل ته به ولاړو مو بس دو دا غلط کارونه به کول، یو بل ته به یې کتلل هم، خلک به یې په کاڼو باندې ویشتل، ګټې مټې به یې جمع کړي وي چې لارې مده څوک روان و هغې له به یو ګټ راواچو ایس پیس، او دارنګې خلکو ته کنزل کول بغیر د څه وجې نه، او دغه ګوتې به یې په خولې کې منډلې او شپیلي به ویول خلکو. دا ټول شامل دي دی نادیکم المنکر کې. وتاتون راتلل کوي تاسو فی نادیکم په مجلسونو خپلو کې المنکر بدو کارونو ته. نو قوم ورته څه ووایي؟ فما کان جواب قومی، نو جواب د قوم داغي الا ان قالو مگر دا چې هغې ووي ائتنا بعذاب الله، راوله موږ باندې عذاب د الله، ان كنت من الصادقین، که چېرې ته د رښتونو نه رښتیا وایې نو عذاب راوله. په کار دا وه که نه چې سړی رښتیا وایي موږ به تا باندې ایمان راوړو، او رښتیا وایي موږ باندې عذاب راوله. دا چې خدای لیونی کړي که نه داسې دی. سوره اعراف سوره نمل کې جواب د قوم دی په اخراج سره، وباسئ ودیله جواب د قوم الا ان قالو اخرجو، وباسئ دولوي. دا ځان ډېر پاک پاک کوي، موږ ته وایي چې دا څو بې حیا یې، بد کارونه کوی، ګنده یې، ځان ډېر پاک کوي، لرې کوي دوله، دو موږ سره چل کې دلته پاتې کېږي. او دې ځای کې ذکر دی چې دا عذاب راوله، مطالبه د عذاب ده. نو یو وجه خدا ده چې دا مطالبه په اول ځل کې وه، دې ځای کې چې دا کومه خبره ده دا مطالبه په اول ځل وه. نو کله چې لوط علیه السلام خپل هغه منصب نه باز را نغی او خپل هغه وظیفه نه دعوت الی الحق، حق طرف ته دعوت نه باز را نغی، او بیا بیا یې دوی ته وازونه وکړل، بیا بیا یې دوی ته ووی، نو بس چې دوی تنګ شول چې دوی وباسئ والا سړی. نو یو خو دا وجه ده، او بله وجه یې دا هم کیدی شي چې دا اختلاف چې دی که نه هغه ځای کې چې ویلي دي چې وباسئ والا، دا د حصر اضافي په وجه باندې دی وي. دا دواړو ځایونو کې دا حصرونه چې دي که نه دا اضافي دي. مراد دا دی چې نو جواب د قوم په باره د خپل ځان کې مگر په طلب د عذاب سره، او نو جواب د قوم په باره د لوط علیه السلام کې په اخراج سره. دا دویمه وجه ده. فما کان جواب قومه، نو جواب د قوم داغي الا ان قالوا مگر دا چې هغوی ووي ائتنا راولته موږ ته بعذاب الله، د الله عذاب، د الله عذاب په موږ باندې راوله، ان كنت من الصادقین، که چېرې ته د رښتونو نه. قال رب انصرني، اوس وروستو د ناامیدۍ نه چې د هغوی د ایمان نه بلکل ناامیده شو د قوم د ایمان نه، نو دعا یې د خپل ځان لپاره د الله د مدد وغوښتله، او قوم باندې دعا یې وغوښتله د عذاب چې یا الله زما مدد وکړي، دوی باندې آفت راولي، کار یې خلاص شو. نو هلته کې عذاب دعا یې چې وغوښتله د قوم مفسدین نه پته لګي. قال رب انصرني، یا الله زما مدد وکړي، او دا مدد په څه باندې وکړي؟ علی القوم المفسدین، په قوم مفسدانو په مقابله کې. نو دا خیری دی اصل کې هغوی لپاره، او ځان لپاره دعا ده.
نو دا قبول شو دا دعا. فرشتي راغلي لیکن راغلي مخکې ابراهیم علیه السلام څخه. ولما جاءت رسلنا دا اوس راغلي دي زیره ورکول لپاره، بشارت ورکون کی، یعنی ملائک راولېږل الله پاکه بشارت را کون کی ابراهیم علیه السلام ته، او بیا خبر ورکون کی په بارې د قوم د لوط علیه السلام کی چې ته خو زیره واخله او دا خبروم واوره. دا هم یو قسم زیره و چې د لوط علیه السلام قوم چې دی هغه بربادېدو واله دی. موږ راغلو چې تاله زیره راکو او بیا مخکې ځو د هغوی کار خلاصوي. نو ابراهیم علیه السلام په اول ځل باندې دې باندې راضي نو، اولا راضي نو ځکه د هغې وجه هلته سوره هود کې خیلې ده ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم علیه السلام ډیر زیات تحمل والا هم او ډیر زیات الله رب العزت ته رجوع کوونکی هم. نو داسې نه غوښتله چې یاره دو باندې د عذاب راشي، نو عذاب کې تاخیر غوښته. قال ان فيها لوط ولما جاءت رسلنا، هر کله چې راغله هغه رسولان زمونږه ابراهیم علیه السلام ته بالبشرا په زیرې سره، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، بېشک موږ هلاک کوونکي وو دې بستۍ والا، د دې بستۍ والا چې دي که نه دا موږ هلاک کولو والا یو. ولې دا بیا یې وجه وښیله ان اهلها كانوا ظالمین، بېشکه د دې اهل چې دی د دې بستۍ والا چې دي ظالمان. قال ان فيها لوط، او فرمایل ابراهیم علیه السلام چې هغې کې هو لوط علیه السلام دی. نو دا اصل کې مقصد د ابراهیم علیه السلام هغه تاخیر د عذاب دی او د وجې د امید ساتلو د ایمان راوړلو د قوم چې کیدی شي یاره تاخیر دی وجې نه دې میز کې دوی ایمان راوړي. نو دې ځای کې څنګه تاخیر د عذاب دی؟ هغه خو وایي چې هغې کې لوط علیه السلام دی. نو هغه داسې چې ګوره فرشتو ته یې وي چې دې کې لوط علیه السلام دی او لوط علیه السلام د الله پیغمبر دی او د الله قانون دا دی چې کوم ځای کې پیغمبر موجودي، کوم قوم کې پیغمبر موجودي، هغه قوم باندې الله عذاب نه راولي. تاسو څنګه هغوله وجنی وي؟ تاسو څنګه تباه کوئ هغوله؟ او لوط علیه السلام چې پکې موجود دی وي، نو هغوی د هغې بندوبست مونږ کړی دی. مونږ لوط علیه السلام له به د عذاب نه بچ کوي. قال ان فيها لوطا، او فرمایل ابراهیم علیه السلام بېشک په بستۍ کې لوط علیه السلام دی. قالو، نو هغوی ووی نحن اعلم بمن فيها، منګه ډېر ښه پوهېږو په هغه چا باندې چې هغې کې دی، هغه بستۍ کې دي. بستۍ کې چې څوک څوک دي که نه موږ هغه ټول ډېر ښه پېژنو. نو لوط علیه السلام نه موږ هم خبر یو چې هغه هم دی، لیکن د هغې بندوبست دا دی لننجینه واهله، موږ به نجات ورکو هغې له او د هغې اهل له الا امراته، مګر نه د هغې ښځې له، ځکه هغه کانت من الغابرین، هغه د رستو پاتې شوونه، هغه رستو پاتې شوونه ده، یعنې دا به هم د عذاب لپیټ کې راشي. دې ځای کې لننجینه، هر کله چې ملائک چې دي که نه دا رسول دي، دا لیږلی شوي دي، او کلام قول د رسول هغه قول د مرسل وي. نو خلک دوکې ورکوي، وګوره فرشتې دومره غټ کار کولی شي، پیغمبر درجه خو بیا فرشتې نه ډېره اوچته شي، هغه خو بیا هر څه کولی شي،
بیا د پیغمبر تابعداري مکمل طور باندې ولی څوک هغه خو بیا هغه هم هر څه کولی شي. دا فرشتو چې دا دومره غټ کار کوي دا یې کولی شوی هغو، نو ولې پیغمبر نشي کولی؟ حالانکه دا خبره نه ده. قول د رسول دا قول د مرسل وي. نو دا نحنو عالمو منگ ډیر ښه پیژنو دا خبره د الله دا اصل کې، ځکه چې هغې لیږلي فرشتې که نه، یعنی الله ډیر ښه پیژني وي، دا مقصد و. او لننجینه منگ به نجات ورکو دوی له. نو مطلب دا دی چې دا قول د الله دی، د رسول قول دا د مرسل قول وي، لیږون کې چا چې لیږلي دي د هغې قول وي. خو دا باطل پرست خلک چې دی که نه سیده ساده عوام له په دې الجن کې واچوي او ښه جان بوجھ کې واچوي، دې خبرې باندې دوی پوهېږي. خو هغه خپل هغه انا والا مسله، خپل هغه ضد او عناد والا مسله او خپل هغه غلط عقاید په خلکو کې رایج کولو دپاره دا غلط قسم معنی اور غلط قسم حوالی چې عوام په شش و پنج کې پروزي. لازمي خبره ده چې دې ځای کې دا خبر تامیانو ته وکړي چې وګوره جي فرشتې وایي چې موږ نجات په ورکو دوی له، فرشتې نجات ورکولی شي، نو ولې پیغمبر نجات نشي ورکولی؟ او فرشتې وایي چې موږ ډېر ښه پیژنو هغوی له، نو ولې د پیغمبر نه د هغوی علم زیات شو؟ پیغمبر خو بیا هر څه پیژني، عالم د ما کان و ما یکون دی. نو دا سامیان الله الجن کې اور په مشکل کې اچول. حالانکه دا مسله ګوره څومره اسانه غوره خبره ده چې قول د رسول دا قول د مرسل وي، چا چې لیږل دی دا د هغې قول دی، دا د هغې وینا ده. کومه نحنو عالم بمن فیها منګه ډېر ښه پیژنو چا لا چې څوک دی په دې بستۍ کې، منګ به هغې له نجات ورکو اور د هغې اهل و عیال لهم مګر د هغې ښځې له نه. بوډۍ پکې راغله ځکه چې بوډۍ کرتوتونه ښه نو. دا موږ مخکې څه ځای کې ویلي دي، وی دا هم روانه شوې وه ورسره، ور دې رستو رستو کتلل وي د دې زړه هم خطې و هغو سره، دا هم بدعقیده وه. یو ګټ راغی دا ککره یې وله ماته کړله، خوره یې کړله، ځکه چې هغو د ګټو باران و که نه، د دې د خپې مخې ته تلې نه، دې رستو رستو کتلله، یو ګټ چې راغی د دې په سر ولګېده چې د دې کار یې هم خلاص کړي. دا وی کانت من الغابرین الا امراته مگر نه ښځه د هغې کانت من الغابرین هغه وه رستو پاتې شونه، دا رستو رستو کېدلله وي. الله دې سمجھ راکړي، عمل کولو توفیق دې الله باندې. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ربنا هب لنا من لدنك واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه.